نو زما رب ما نه خفه دی ناراضه دی زه به د خپل رب نه معافي وغواړم او نن به د خپل رب سره صلح وکما او چې کله په اخلاص سره دا جمعات ته راشي او تسو کی او 2 رکعات صلات توبه منځو کی او الله ته په جړا شي چې یا الله ما اوس پوری ستا نافرمانی نه کړې دي ته مې خفه کړې الله آینده د پاره به تا نه خفه کوما آینده د پاره به ستا نافرمانی نه کوما یا الله ما معاف کا الله جل جلاله کرم په جوش کې راشي رحمت په جوش کې راشي الله پاک د خپل نافرمانه بنده ته آسمانونو کې आवाज کوي لبیک یا عبدی اے بنده زه حاضر ما ستا ټول ګناهونه معاف کو تا چې زه څومره خفه کړی وما ناراضه کړی دی وما زه تا نه راضي شوم نن مسلمان چې کله الله سره صلح وکي قسم پر رب العالمین الله په اسمانونو کې جبرائیل علیہ السلام ته आवाज کوي چې فلان کی بن فلان کی ما سره صلح وکړه نن عزم او اراده وکړه ما سره د محبت د پاره قدم راوچت کو زور سره محبت اعلان کوم اے جبرائیل تم ور سره محبت وکا آغا جبرائیل په اسمانونو کې اعلانونه کوي زما محترم ټول فرشتي را جمع کی راوی غواړي وتوي چې الله جل جلاله د فلان کی بنده سره محبت کوي جبرائیل ور سره محبت کوي بهر حال تاسو ور سره محبت کوي بیا زما محترم هغه فرشتي پزمکه را کوزيږي او پزمکه باندې اعلانونه کوي او هغه اعلان برای راست د الله د بندگانو زړونو ته هغه اعلان ورسي او زما محترمو فرشتي اعلان کوي چې فلان کی بنده سره الله محبت کوي جبرائیل محبت کوي ملائک محبت کوي اے د الله بندگانو تاسو ور سره محبت کوي د ځمکې په سر باندې هغه اعلان د هر سړي زړه ته هغه اعلان ورسي د هر چا په زړه کې د هغه بنده مینه پیدا شي محبت پیدا شي او هر سړی ور سره پیار کوي محبت کوي وجه صدا ته پوه شه چې د دې سړي د الله سره صلح شوې ده دې سړي چرته الله سره صلح کړې ده دا ځکه زما په سترګو خلګي دا ځکه زما په زړه کې د دې دپاره عظمت دی مینه ده محبت دی او که چرته یو بنده په نافرمانۍ کې حد کراس کی او زما محترم را واپس کیږي نه الله جل جلاله خفه کیږي ناراض شي اے بندا ما پیدا کړی اے بندا سترګې ما در کړی وګونه ما در کړی زندگی ما در کړه تب کله راځي ما طرف ته الله خفه شي او چې کله د یو بندنه الله نفرت کوي د پلانکی بندنه الله نفرت کوي جبرائیل نفرت کوي ملائک نفرت کوي تاسو هم تینا نفرت شروع کوي الله زما محترمو د ځمکې په سر باندې د سره نفرت کوونکي خلق هغه دومره زیات شي چې دا تنګ شي اخره کې چې دا خلق ما نه ولې نفرت کوي زما محترمو وجه دا ده چې د سره الله نفرت کړی دی اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا چیو اندو آغا لگے دے دا بت پوجاری دے او بت یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم او شپیتا کالا بت لگے دے دا بت پوجاری کئی دا بت عبادت کئی او زمان محترمو یو رز ورباندی دا خوب غلبہ رالا او داسی جٹکی ہوا حلا او دا سنم پزی صمت خلی نووتو صمت دا چانم دے زما استار دا رب نم دے صمت قل هو اللہ احد اللہ الصمت
صمد زما استا د پروردگار نوم دی او د هندو په ژبه باندې د صنم په ځای صمد خلی لراغه غلطی کې راغه زما محترم اسمانونو کې زما رب आवाज ورکی جواب ورکی لبیک یا عبدی شپیته کاله د هغه رب نافرمانی وکړه د هغه الله خلاف زندگی تیر کړه او زما رب نن هغه هندو هغه سیک هغه کافر غلطی کې د صنم په ځای صمد خلی نه وته او زما رب ورله جواب ورکی فرشتي الله تعالی سکی چې الله دا یو هندو دی دا د بت پوجاری دی غلطی کې د صنم په ځای صمد خلی نه وته دی یا الله دې تا ته आवाज نه دی درکړې زما محترم او زما رب ورته څه فرمایي دا ما پیدا کړی دی دا کمقل دی ناپوه دی نادان دی نه پوهېږي چې زما رب څوک دی دا لګې دی بت ته لګې دی ماله بچي راکا بچو ورکولو والا ذات څوک دی بچو ورکولو والا ذات الله دی دا بت ته وایي ماله عزت راکا عزت الله ورکي ذلت الله ورکي شپه الله راولي ورځ الله راولي هواګانې الله راولي بارانونه الله وري بچي الله ورکي چاته وغواړي نر اولاد ورکي چاته وغواړي زنانه اولاد ورکي چاته وغواړي صرف نارینه ورکي زنانه اولاد نه محروم کی چاته وغواړي نارینه اولاد ورکي چاله زنانه اولاد ورکي چاله یوم ورنکی زما محترمو قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل هغه ذات الله دی الله پاک ورته فرمایي اے فرشتو دا زما بنده دی ما پیدا کړی دی او نن شپېته کاله پس د په دې خوله باندې د صنم په ځای صمد خولې له راوستو او صمد نوم یې په خطایي کې د خولې نه ووتو او که نن ما جواب نه وی ورکړی نو دې بنده مې شپېتو کالونه دې بت ته آواز وکړو صنم 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 آواز ورنکړو او نن یې غلطۍ کې صمد خولې نه ووتو او صمد هم آواز نه وی ورکړی نو په دې بت کې او په الله کی به فرق سپاتی شوی وي په بت کې او په الله کې به فرق سپاتی شوی وي زما محترمو الله پیژنئ نن موږ الله نه دی پیژندلی الله پاک ما ته اعلان کوي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم ففروا الى الله